یو بمبته ده، بمبته او په زړه کې څه فرق دی؟ نو دا به راته سبا له ووایي. پښتو درځي که نه؟ نو د کجورې دا زړی چې کوم دی چې د توکلو شی دی، نو هغې کې دننه 3 څیزونه دي. پوهېږې په خبره باندې؟ یو په دې کې دننه یو تار پروت دی، دلته کې پکې یو ځای دی پکې سم داسې قبر غوندې پکې جوړ دی، په هغې کې داسې تار پروت دی. نو دغه ته فتیل وایي. فتل څه ته وایي؟ غوښتل مزي ته وایي. فتیله پېژنې؟ پلیته چې ورته موږ وایو، پلیته دا باتۍ چې ورته موږ وایو، نو دغه د باتۍ په شانې شی دی که نه؟ نو دې ته فتیله وایي. فتیله، پلیته، باتۍ دا دی، دې ته فتیله وایي. او بل دا زړی چې په دې بل طرف باندې واړی نو دې شاته داسې ټونګ غونته کړی، ته به وایې چې ته بانګي په ټونګه والی دی، دا زړي کې داسې ټونګ غونته کړی. نو نقرن ټونګې ته وایي، نو دې ته نقیر وایي. نو یو شی بل پاتې شي هغې ته قطمیر وایي. هغه په دې د کجورې په دې زړي او په دې غوښې په دې منځ کې یو سپینه غونې پرده غونته کېږي، نو دغې ته څه وایي؟ قطمیر. نو قطمیر هغه پرده ده، نقیر هغه ټونګه ده. دا عرب د یو شي د کموالي دپاره استعمالوي، ډېر معمولي شی دی، ډېر معمولي. یو بل شی هم عرب استعمالوي، خو هغه استعمال د هغې عام نه دی، هغې ته سفروق وایي. سفروق هغه دا ټوخلی غونته کې نه دی، د دې کجورې ده چې سړی خوري او د پاسه دا وچه غوندې ټوخلی غونته کي. حاجي موږ د په پښتو کې بله نوم نشته، خو دغه ټوخلی به ورته ووایو. حاجي نو دې ته په عربۍ ژبه کې سفروق وایي. نو دا د کجورې ډېر څیزونه شو. ولا یظلمون فتیلا، په دې باندې به معمولي غونې ظلم نه کېږي. انظر کیف یفترون علی الله الکذبه، وګوره څنګه جوړوي دا خلک په الله باندې دروغ. وکفی بالله به اسما مبینا، او پوره دی دا دروغ جوړول په الله تعالی باندې په حیثیت د ښکاره ګناه او د غټ ګناه، چې بل ګناه یې نه وي، خو چې په الله دروغ جوړ کړي نو دا د جهنم د تلو دپاره کافي دی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ولې تا نه دي کتلي هغه کسانو ته چې ورکړل شوی د هغې ته حصه د کتاب نه. یؤمنون بالجبت والطاغوت، دا کعب ابن اشرف یادوي. دا بدبخته تلی ولته کې مکې معظمې ته چې هغه قریشو ته یې وایي چې په دې مدینه منوره باندې حمله وکړي. نو هغه ابو سفیان راغی. ابو سفیان ورته وایي یاره ته خو د تورات ډېر لوی عالم یې، او تاسو پخواني مولیان یې، خانداني او زبرګان یې، او د پیغمبرانو اولاد یې، رښتیا راته ووایه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی که موږ په حقه یو. نو هغه ورته وایي تاسو څه کوئ؟ وی موږ څه کوو؟ دا وګوره قربانۍ کوو، دې کعبې له میلمانه راځي، د هغې له ستوان ورکوو، اوبه وله ورکوو، حجونه کوو. نو دا کارونه موږ کوو که نه؟ نو هغه ورته ویې نه، وایي ستاسو دا دین د محمد صلی الله علیه وسلم د دین نه ښه دی. دې بدبخته ورته دا ویلي، او ښه ورته پته وه چې دغه مشرکین او بتپرست دي. نو دا یؤمنون بالجبت والطاغوت. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ورکړی شوی دې ته حصه د کتاب نه. یؤمنون ایمان راوړي بالجبت والطاغوت، بالجبت په وهمي خبرو باندې، والطاغوت او په شیطان باندې ایمان راوړي. دی په خپله هم شیطان دی، دا کعب ابن اشرف په خپله شیطان دی. رستو به راشي یؤمنون ویتحاکمون الی الطاغوت، دی کعب ابن اشرف دله به فیصله وړه، نو دی په خپله هم طاغوت دی. یؤمنون بالجبت والطاغوت، دی ایمان راوړي په وهمي خبرو باندې. دا ځینې خلک چې موږ ایماندار یو که نه، نو ته ورته تپوس وکړه د څه ایماندار یې؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، آمنوا بالباطل وکفروا بالحق، نو هغه هم ځان ته آمنو وایي. جبت نه مراد وهمي خبرې دي. څه مطلب دی؟ چا وایي د جبت نه مطلب دی سحر، نو د یهودیانو هم په پیغمبر علیه السلام جادو کاوه په نو په جبت په سحر باندې ایمان راوړي، دا معنی هم ټیک. او جبت بې حقیقته خبرو ته هم وایي. لکه مثلا په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې النیاقة والطرق والطیر من الجبت. النیاقة د زناورو اوازونو نه پالونه اغستل، چې هلکه د کارغه اواز مې واورېد، خدای دې خیر کوي چې څه به کېږي. د پیشو اواز زمونږ په دې وطن کې خو د کارغه اواز ښه دی، خو په عربو کې دا تاسو ته پته ده که نه، چې په زمونږ په دې بر صغیر کې چې کارغه راشي او په کینی، نو موږ د ماشوموالي نه په ذهن کې دا پرته ده چې کارغه راغی کران کران به یې کول، نو موږ وایو یا به چېرته خط راځي، یا به میلمه راځي، یا به مسافر راځي. نو دې کارغه ته به موږ دا راتلل به نیک شګون ګڼو، او د عربو خلک هغې بد شګون ګڼي. غراب ته غراب البین وایي زه چې زه جدایي راغله، چې کارغه قران قرا وکړو نو جدایي راغله. نو پته ولګېده دا شی څه ډک وسله ده. کني په هندوستان کې خوشحالي راوړي او په عربو کې خفګان راوړي، دا عقل مني؟ نه، دا خبره داسې فضول جبت، داسې بې حقیقته خبرې. د اوازونو نه د خر اواز دی واورېد، نو ته وایې چې ځکه خیري کار مې تجارت او کاروبار نن به دکانداري خرابه شي.
دا نه ده پکې، دا مه وایه. او دارنګې والطرق د منډونو نه، د څه شي منډ دې ولیده، پوهېږې په خبره، د پیشو منډ دې ولیده، د بل شي منډ دې ولیده، د خر منډ دې ولیده، د غویي هغه دې ولیده، او تا ته دې نه څه جوړ کړه چې زه یاره کار خراب دی. نو په منډونو کې اوس څه دي؟ منډ پېژنئ تاسو، د خپې هغه نښه، خپې نښه د دې نه بدپالي نیول ده. او والطیر او د مرغو نه بدپالي نیول، لکه راوبوته د کور نه، چې مرغۍ به چېرته ناسته وه، په مرغۍ به یې ګزار وکړو. نو چې یو طرف ته به لاړه نو بیا لکه کار خراب دی، چې دې بل طرف ته لاړه نو بیا کار ښه دی. دا ښی طرف دی ګس طرف ته ډېر جوړ دی، چې دې طرف ته به لاړه نو بیا کار ښه دی. اوس ورځه پسې سفر ښه دی، برکتي به او چې دې طرف ته به لاړه نو بیا زه دا الټه طرف ته لاړه. نو دا اوس فضول خبرې دي. یؤمنون بالجبت والطاغوت، یا لکه زمونږ په دې وطن کې چې ښځې دا وایي خورې په چا به مې نظر لګېدلی، پلانکۍ راله مخې له راله، نو دا خو سپېره وه. نو دا قسمه خبرې دا فضولیات دي. دا سپېرتوب میرتوب پکې څوک دله مخې له راغی، پوهېږې چا راته څه خبره وکړه، نو دا سپېرتوب پکې نشته. ویقولون وایي للذین کفروا کافرانو په باره کې هؤلاء چې دا کافران چې دي اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اهدا من الذین آمنوا ډېر هدایت یافتري د مؤمنانو په مقابله کې، سبیلا د لارې په لحاظ د دې دا لاره او هدایت د هغې نه ډېر ښه دی. کافرانو ته وایي دا د مؤمنانو نه ښه دي. اولئک الذین لعنهم الله، دا کسان دي چې الله تعالی په لعنت کړي دي. نو الله تعالی مو ته دا د خیرې کوي. لعنت څه ته وایي؟ خیرو ته. لعنت معنا بعد، لرېوالی. لعنهم الله، الله تعالی د خپل رحمت نه لرې کړي دي. ومن یلعن الله، او څوک چې الله تعالی د خپل رحمت نه لرې کړي، فلن تجد له نصیرا، ته به بیا نه مومې دپاره مددګار. ام لهم نصیب من الملک، ولې شته دې دپاره څه حصه د حکومت نه؟ د الله تعالی په حکومت کې څه اختیارات شته؟ فاذن کوي د دې اختیارات لا یتون الناس نقیرا، دی به خلکو نه ورکولی معمولي غوندې ومه، دغه کجوري دغه زړي دغه ټونګې هم ربه هم چاله نه وی ورکړي. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، او کنه دی حسد کې د خلکو سره علی ما آتاهم الله من فضله، په هغه فضل چې الله تعالی د خلکو له ورکړی. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب، بېشکه ورکړی مونږ اولاد د ابراهیم علیه السلام تعالی کتاب جنس کتاب مغیله، والحکمت او علم د کتاب ورکړی، وآتیناهم ملکا عظیما، او دی له ورکړی مونږ ډېر لوی حکومت، ورکړی مو دی له ډېر لوی حکومت. د یوسف علیه السلام په زمانه کې مله حکومت ورکړی کنه، دا مطلب شو. او چا وی د ملکا عظیما ترجمه ماوردی او ابن جوزی وی چې الجمع بین سیاست الدنیا و شرع الدین، الجمع بین سیاست الدنیا و شرع الدین، په دین مم پوی کړیو او په دنیا په سیاست مم پوی کړیو، د دین او د دنیا د دواړو علم مې ولا ور کړو. دا امام ابن جوزی ته ترجمه کړی. فمنهم من آمن به، چا پکې ځینې پکې هغه چې ایمان پرې راوړو، ومنهم من صد عنه، ځینې پکې هغه چې مخې ته نه واړو. وکفا بجهنم سعیرا، او پوره د جهنم د ګرموالي په لحاظ سره. اعاذنا الله من ذلک. ان الذين كفروا بآياتنا، بشکا کسان چې زموږ د آیتونو انکار کوي، سوف نصلیهم نارا، موږ به یې دننه جهنم ته، نصلیهم وردنه به یې کړو نارا دوزخ ته. کلما نضجت جلودهم، کله چې وسوځي د دې دا سرمنې، نو بدلناهم جلودا غیرها، په بدل کې به ول ورکو مونږ نورې سرمنې غیرها چې هغه سوځېدلې نه وي. یعنې پته ولګېده چې دا سرمن کې چل. نن سبا هم خلک وایي دا سزا او دا درد چې دی دا په دې سرمنه کې دی. قرآن پخوا ویلي بدلناهم جلودا غیرها، په بدل کې به ول ورکو نورې سرمنې د دې نه علاوه. ولې؟ لیذوقوا العذاب، چې دې ډېر عذاب وسکي. اعاذنا الله من ذلک. ان الله كان عزيزا حكيما، بشک دی الله تعالی غالب او حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او کسان چې ایمان راوړل او ښه عملونه وکړو، سندخلهم جنات، موږ به یې دننه داسې باغونو ته تجري من تحتها الانهار، چې به هغې به لاندې د ونو د هغې نه، ولې خالدین فیها ابدا، همیشه به پکې اوسېږي تل تر تله. خالدین او ابدا، خالدین خو کله کله مقصد طویل ته هم وایي، خو ابدا یې پسې وویل، د دې معنا دا ده چې تل تر تله به وي. لهم فیها ازواج مطهرة، دې دپاره به په دې جنت کې بیبیانې وي پاکې. وندخلهم ظلا ظلیلا، او دننه به کوم دی داسې سورې ته چې هغه ګور سوری به وي. سوری کړی شوی معنا نه ده، مشتق ته شی چې په شی جاري شي، نو په دغه وصف کې کمال را پیدا کوي. نو لیل لئیل، تکه توره شپه ده، ظل ظلیل، ګور سوری. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. د دې آیت شان نزول علماء دا بیان کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په مکه معظمه کې وو، نو عثمان ابن طلحه یو سړی وو، د دې مکې چابي به د دې بیت الله د هغه سره وه. نبی علیہ السلام ورته ویل دا چابي مال راکړه،
وی تعالی نه درکو ته خو صحابي بی دینه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې یو وخت براشي دا چابي به زما په لاس کې وی دا خو بیا د قریشو د پاره ډېرې بدې ورځې وي نه د قریشو د پاره ډېرې ښې ورځې. بس خبره تیره شو. بیا چې کله مکه معظمه فتح شو نبی علیہ السلام هجرت وکړو په اتم کال باندې مکه معظمه فتح شوه نو چابي د دې عثمان ابن طلحه سره رضی الله تعالی عنہ بیا رسته مسلمان شو. نو دی وتښتېد. نبی علیہ السلام پسې اوسو کسان ولېږل ویلاړ شي چابي ترې راوړه. نو چابي ترې راوړه. بیا کسان وردن نکړل بیت الله شریف دن نه پاک بوتان به راایستو. نبی علیہ السلام با اما تول داسې په دې خوله کې به ولا چخچې ورکاو وجاء الحق وزهق الباطل حق راغی او باطل لاړ. بیا چې هغه بیت الله صفا شو نبی علیہ السلام دن نه ننوتو مونځ وکړو. بیا چې واپس راووتو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا آیت نبی علیہ السلام په خلو ما مخکې نه واورېدلې چې الله تعالی تاسو ته حکم کوي چې امانت حقدارانو ته ورکړي. نو نبی علیہ السلام حضرت عثمان راوختو دغه عثمان ابن طلحه ویواله دا چابي ته واله پته ولګېده چې د امانت نه مطلب اولنې معنا د امانت نه مطلب څه د عهده ده. عهده وزارت ده. وزارتونه بچاله ورکې افسرۍ بچاله ورکې چې څوک لایقي. دا امانتونه چې 5 روپۍ تا سره کېښود یا به هغه ورکې دا خو هر څوک دې ته امانت وایي. خو اصل کې د اولني امانت دلته مطلب اولنۍ معنا څه ده؟ اولنۍ شی چې د امانت معنا و نو څه هغه وزارت هغه عهده و د اسلامي حکومت. نو گویا کې مشرانو ته د خبره حکم دی حکمرانانو ته چې تاسو عهده تقسیموي نو دا منصبونه او دا عهده د اهلیت په بنیاد باندې تقسیموا. په دې بنیاد یې متقسیمو چې دا سړی د ما سره هم آهنګ دی کنه دی فکری لحاظ سره د ما سره چلیدی شي که نه شي چلیدی. چې کوم د چاپلوسي کوي او لکۍ راته ترنګۍ را ترنګۍ نو هغه له عهدې ورکوه او چې پوهېږي چې دی خو ما ته سمه خبره کوي نو هغه ته وایه یاره د ده سره زما فکري هماهنګي نشته. نو دا د غټ ته وایي چې د لاندې عمرا او د لاندې ناظمین او ذمهداران چې مقرره نو دا د اهلیت په بنیاد باندې مقرره وه. او دلته به مې راته اوږده تفصیلات بیان کړي وې خو که وخت وی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی چې ځان ته مسلمان وي او د مسلمانانو اختیارات ورسره او د مسلمانانو یو عهده چاته صرف په دې بنیاد حواله کړي چې د ده خوښ دی د ده سره ذاتي تعلق دی د ده سره څه کاروبار دی او په دغه قوم کې داسې سړی چې هغه د ده نه ډېر زیات اهلي نو فقد خان الله ورسوله والمؤمنین د الله او رسول سره خیانت وکړو او دا لعنتي دی په دې د الله تعالی او د پیغمبرانو او د ټولو خلکو لعنت وي. څه پوه شئ په پښتو. ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایي یو سړي ته وی قیامت به کله راځي وی چې کله امانت ضایع شي. د ترمذي روایت متى الساعه قیامت به کله راځي وی اذا ضيعت الامانه چې امانت ضایع شي. وی وكيف اذاعتها امانت ضایع کېدل څه ته وی اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چې نا اهل ته مشریه واله شو نا اهل ته عهده او منصبونه واله شو نو فانتظر الساعه بیا د قیامت انتظار کوه. نو قیامت هم دغه بربادي ته وای. نو قیامت خوشحالي خو نه څه تماشه خو نه ده خو بربادي ده. نو که په وطن قیامت راولي نو نا اهل ته عهده ورکوه چې عهده پکې نو یوازې دا نه چې د سیاسي خلک داسې چل کوي دا مذهبي خلک هم پکې کوي د دم چې خوښي نو هغه امیر کوي چې خوښي نو هغه له عهده ورکوي چې خوښي نو او چې کله د ده نه 100 درجې ډېر زیات قابلیت او اهلیت پکې خو چې د ده خوښ نه وي ځکه چې هغه حقه خبره کوي وایي نه دی زما سره نشي چلېدی نو دا ستا د پلار میراث خو نه دی. پوهېږې په پښتو باندې که نه نو دا د لعنت کارونه کوي. ان الله یامرکم بېشکه الله تعالی تاسو ته حکم کوي امانتون طول. ابن کثیر وی یعم جميع الامانات الواجبه على الانسان من حقوق الله وحقوق العباد. امانتون عام دي د الله حق او د بندگانو حقونه پکې ټول شامل دي. بېشکه الله تعالی تاسو ته حکم کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې وسپاره امانتونه هغه چاته چې څوک اهل له. دا یوازې د عوامو ته نه وایي چې ووټ هغه چاله ورکړي چې اهل له. دا یوازې د دې دپاره دا زده کړی دا د اولنی حکم دا چاته دی حکمرانانو ته وایي اوچتو خلکو ته وایي چې تاسو سره عهدې دي نو دا هغه چاله ورکړي چې څوک اهل له. او دا خبره هم ټیک ده خو چې اهل څوک نو اهل څوک نو اهل هغه چې د هغې علم ورسره اهل هغه چې کوم کار دپاره یي د هغې اهلیت پکې هغې دپاره به علم شرطي د هغې دپاره به خدا ترسي شرطي تقوا به شرطي څه صلاحیتونه وایي دا مطلب شو. او قسمت دې په دې ښه دی چې وخت ناوخته دی او آیات په داسې وخت کې راغی که نه نو ته به ما پوه کړی وې یو ګنټه پوهېږې په خبره لږ به دا غوږونه ګرم شوي وي خو دا ده چې وخت کم دی. واذا چې دا مې راته ښودلې وې چې اهلیت څه ته وایي اهلیت پوهېږې په خبره باندې
او بیا به د آیاتونو د وټونو دپاره به دا بیا نه استعمال که زما په مخ کې چا استعمال کړو زما وخت کېدو نو زه به د خولې نه نیسم داسې دا خوله به دا ژبه وله داسې رانیسم داسې که زما په مخ کې بیا چا د ووټ دپاره د دې موجوده خلکو د ووټ دپاره چا دا آیات استعمال کړو نو که وس مې کېدو د خپې نه هم راکاږم او که وس مې کېدو د مرۍ نه هم نیسم چې آیاتونو پورې به زما په مخ کې خندا نه کوي دا په آیاتونو پورې خندا ده هر یو کس و ناکس کوړی مازدین دلې راولې او د چټي بچی به راولې او د هغه نه به آیاتونه تاوې ماله مور څه وایه او آیاتونه مه وایه بس زه دا نشم برداشت کولی کم از کم زما په دې قرآن باندې ایمان دی ته به هسې ګپ لګې او ټوکې به دې زده کړي او زما په دې باندې ایمان دی ما ته دا د ځان نه ډېر زیات خوږ دی د پلار او د نیکه نه راته ډېر زیات خوږ دی د خپل عزت نه راته ډېر زیات خوږ دی زه په خپل حده پورې زه د قرآن بې ادبي نشم برداشت کولی زما په مخ کې چا ووټ وغوښته او آیت یې پکې ووي نو چې زما وس کېږي هغه څه به ورسره کوم چې په څه مې وس کېده به نور مې وس نه کېده نو بیا به ترې پاسم او دا به ووایم چې دا سړی دروغ وایي دا د آیت بېعزتي وکړه او چې داسې جومات چې زما پکې وس کېده نو د خپې نه یې راکاږم پوهېږې په خبره دروغ وایي دلته په جومات کې ماته بل څه وایه او داسې وایه چې ستا ډلې نه زما ډله ښه ده ځان د خپلې ډلې څه صفتونه کوه زما به هم څه ډله زه به هم داسې وایم زه به هم خپل ملګري له ووټ غواړم خو آیات به نه وایم زما به څوک ملګری ولاړي ټیک ده د هغه بل په مقابله کې به زما دی خوښي زه به هم ولې چېرته کې ووټ ګورم خپل ووټ به وله ورکوم ووټ به وله ګورم خو دا به نه وایم چې ان الله یامرکم چې الله تعالی وایي چې دې کوپړی لی ورکړه دا به نه وایم بل څه به وایم که نورې خبرې لږې دي زه به وایم چې دا شرابي نه دی زه به وایم چې دا غل نه دی زه به وایم چې دا یار زما دوست دی زه به وایم دا تا ته میلاویږي دا خدمت دې کولی دا به وایم خو دا نشم ویلی چې الله تعالی وایي چې دلی ورکړه زما په دې خبره پوهېږئ تم داسې وایه که نه ولې آیاتونه دې یوازې لیدلي دي نور پکې سړیتوب نشته د ښځې زوی وې مړ نو هغه بلې ورته ویې چې وژاړم پرې نو څه ووایم وایي ما ته ځان داسې نه دي معلوم وایي څه خو ووایه که نو چې دومره راته څه نه دي معلوم نو بیا ول آیات څه لوې دا ووایه چې څه خوبۍ پکې نورې خوبۍ ووایه خو آیاتونو نه خبره اوس لاړه راغله بس پوه شې په خبره باندې ما ته داسې څوک نه دي معلوم په دې موجوده خلکو کې چې دا ته ودرې او یا دا خلک په کومه طریقه ودرې او د لپاره به آیاتونه وې بله څه خبره وایه زما به م یو ډله وي خو تا د هغه ډلې طرف ته نه رابلم تا ته قرآن وایم ډله په خپل ځای ده تا ته قرآن وایم پوهېږې او قرآن د ډلې دپاره نه وایم خو کېدی شي چې زه هم سبا له تا ته ووایم چې هلکه ووټه خو دا به نه که دا ما ووایې نو بیا راپسې پاسه ستا دې په خدای قسم چې راپسې به راپاسې او راته به وایې چې تا راته ویلي چې آیاتونه به ونه نه وایې پوهېږې که زه کېدی شي خطا شم ما ته څوک نه دي معلوم چې د لپاره آیاتونه دي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها مردان کې مونږه مختار ګل مولانا ودرولې یو حدیث په مشکات شریف کې چې حدیث کې راغلی دی چې د قیامت پر ورځ به دا راشي دا روزه به راشي مونځ به راشي د دې سفارش به نه قبلېږي بیا به اسلام راشي نو هغه به سفارش وکړي نو بعد مرګورو بیا به هغې ته حدیث المختار ګل وایي حدیث المختار ګل نو دا به د سړي دپاره راله دا سړی حدیثونه به د سړي پرې سر نه تاوېده سبا له بیا دی نو خلک به وایي چې ښه هغه دا و چې الله تعالی داسې ویدلی ورکړه دای کارونه نو شریعت به نه بدنامې قرآن به نه سبا له بیا څوک سم خلک راشي او پرې قرآن عمل کول غواړي نو هغې ته به لار نه بندوي او د دې بې ادبي به نه کوي دا دومره بې ادبه به د ځانه نه جوړی چې آیاتونه د سړي نه تاوې او نورې خبرې کوه نورې خبرې لږې خو نه دي دا ټوله دنیا په آیاتونو وټونه غواړي چې ته په آیاتونو وټونه غواړې نو بله وایه ان الله یامرکم بېشکه الله تعالی درته حکم کوي ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې ورکې ورسوې امانتونه هغه چاته چې څوک لایق دي څوک حقدار دي و اذا حکمتم او چې ووټ دې نه اخیستی نو بس حضرت عمر نه کومه خبره ونه کړي چې ووټ دې نه اخیستی نو حضرت عمر نه کومه خبره ونه کړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له بس هغه نظام به راولم پوهېږې په خبره باندې که نه نو څه بله کومه خبره د خپل ځان مطابق خبره کوو که نه بس په یو ټوپ به د حضرت عمره پورې راسې نو بله کومه خبره کوو چې کوم کار کولی شي خلکو ته وایه نو دعوه د حضرت عمر د نظام کې او بیا په منځ کې خواهیس هم نه وي پوهېږې په پښتو باندې که نه نورې خبرې ما راته ویې ډېر شی دي په دې بونیر کې دا به پکې ته لطیفه ووایم خیر دی اصل په دې بونیر کې خلکو ووټونه به غوښته زه هم تلی وم د هغه شاه جهان نه مې دی که څه نه مې دی او ولاړ نو هغه له ما هم ووټونه غوښته نو زه چې ورغلم نو خلکو ما ته وایي چې تا خو زمونږ وعده ځینې ملګري پکې زما وو چې تا خو وعده اخیستله ته خو وایي چې آیاتونه به نه وایم راشې زما نه چلې زده کړې زه درته څه وایم آیاتونه به نه وایم ووټ به غواړم سړي نه دی غواړي زه مې خپل ملګري له غوښتی شم خو آیات وله نه وایم نه ما ته پته ده چې اسلام د ده په سر نه دی تړلی شوی نورې خبرې به کوم که نو زما یو دوست نو هغه ما ته ووایي چې زه نن په یو جومات کې ولاړ وم
نو ما ووټ غوښته نو یو سړي را تر پاسې سپین ږیری سړی وی هغه را تر پاسې وی راته وایي چې مولوي صاحب خبرې دې ټیک دي خو په یو غویي ونه کېږي په خبره پوه شوې خبرې دې ټیک دي خو په یو غویي ونه کېږي مطلب یې چې په اسمبلۍ کې خو هغه نور ډېر شی دي او ته پسې له یو غویه لیږې نو یو منبر به هلته څه وکړي نو مې تا ورته څه وویل وی ما ورته وویل چې هلته په باجوړ کې مونږ یو ځل سیټ پرېښودی او تا پکې سړی ودرولې نو په هغه وخت کې خو په یو غویي وکېده ما یې پرېږده مړه تا ولاړو جواب نه دی ورکړی ما دا چې زه نو ما ولا جواب ورکاوه وی تا به له څه جواب ورکړی ما به ویلی چې غویان خو هلته ډېر تللي دي خو یې ونه کوي سړی پسې لیږو چې په دې چوکۍ ووایي چې یوه پې وکړي هلکه دا ور زبردسته خبره نو ما تاسو د خبرو چل نه درځي ما به ورته ویل چې غویان خو هلته 2.5 تللي دي خو یې ونه کوي نه د وطن د خیر څه کار کوي نه د اسلام د خیر کار کوي یو نر پسې لیږل غواړي چې په دې چوکۍ نیغ نیغ ووایي چې یوې پې وکړي نو بیا یو بل سړی و هغه یا خدای پاکه چې زه نن مازدیګر په یو جومات کې تقریر کوم او څوک داسې خبره وکړي او زه ورله داسې جواب ورکړم خبره بله کوه عقل د سره دی پوهه د سره ده د دې وطن باشنده نورې خبرې کوه خو زما پرې خبره پوه شي تا سره مې دښمني نه ده چا سره دښمني کول نه غواړم خو د قرآن بیانونکی یم او د قرآن سره مې یو محبت دی او یو مینه مې ده او په دې مې یو ایمان دی که د چا په یې نه د بل چا نه نه یم خبر ته ما ته د بل چا هغه مزه ورته د بل چا پیدا که نه دې نه نه یم خبر خو زه خپله خبره کوم چې زما په دې زړه کې د دې قرآن دا قدر دی چې زه د دې بېادبي نشم برداشت کولی نه په خپله کوم او نه دا بېادبي برداشت کولی شم پاته شو دا چې ډله ټپله نو ډله ټپله که په تا کې عقل نو ته دا د ټولې دنیا نه موټ اخیستی شي خو چل دې نه درځي اذان نه مسله واذا حکمتم بین الناس یو چې کله فیصله کوئ د خلکو په منځ کې ان تحکموا بالعدل نو بیا درته دا حکم کوي چې فیصله کوئ په انصاف داسې نه چې یو خپل دی بل پردی دی نو تاله راشي ته پکې هغه خپل ته خامخا سو ته له هغه ته کږې نه انصاف به کوې که هغه دشمن دی خو چې د هغه خبره ټیک ده نو د هغې هغه ته به ټیک وي دا ان الله نعم ما یعظکم به بېشکه الله تعالی چې دی نعم ما یعظکم به ښه دی ډېر ښه دی هغه شی چې الله تعالی پې تاسو له نصیحت درکوي دا و اذا حکمتم چاته وایي هلکان په دې یو ټکي خو ځان پوه کړئ که و اذا حکمتم بین الناس چې کله تاسو فیصلې کوئ د خلکو په منځ کې دا چاته وایي دا په دې کوڅو کې چې خیر غواړي ده ته وایي نه چې څوک فیصلې کوي هغه ته وایي نو فیصلې څوک کوي اختیارات د چا په لاس کې دي نو ځکه دلته کې علما لیکي تفسیر ابن کثیر وایي نزلت فی الامراء دا آیت په حکمرانانو ته دی نو دی خو په اسلام کې او په قرآن کې د حکومت دپاره څه نشته وایي سیاست پکې نشته دا پکې څه دي و اذا حکمتم بین الناس او چې کله تاسو فیصلې کوئ د خلکو په منځ دا چاته وایي دا یا جج ته وایي یا صدر ته وایي یا وزیر اعظم ته وایي پارلیمنٹ ته وایي ممبران دې خلکو ته وایي که نه وایي ها جی نو دی خو وایي دې کې دا نشته ته به وایې چې بد د آرام او حلال یوازې د غریبانانو دپاره دي نه نه و اذا حکمتم بین الناس او چې کله فیصله کوئ د خلکو په منځ کې نو ان تحکموا بالعدل بیا درته الله دا حکم کوي چې فیصله کوئ په انصاف ان الله نعم ما یعظکم به بېشکه الله تعالی نعم ما یعظکم به ډېر ښه دی هغه څه چې تاسو ته پې الله تعالی نصیحت درکوي الله چې کوم نصیحتونه تاسو ته درکوي هغه ډېر ښه دي هغه احکام دا ان الله کان سمیعا بصیرا بېشکه دی الله تعالی اوریدونکی او خبردار او لیدونکی ها جی واخر دعوانا الحمد لله